یو کس تپوس کړی چې یو سړی واده کړی دی، ماشومان هم دي، د مزدورۍ دپاره بهر ملک ته لاړ شي، نو د څومره وخت بهر د ښځې نه بغیر تېرولی شي چې د هغې وخت نه پس دته بیا راتلل ضروري دي. دا د ده په ښځه باندې موقوف ده. که چېرې د ده ښځه ده ته اجازت ورکوي په ډېر وخت هم تېرولی شي. البته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا په خپل قانون کې ګرځولی و چې کوم سړی د هغه تازه واده شوی دی نو هغه چې جنګ ته به لاړو نو 4 میاشتې پورې هغه ته اجازت دی، 4 میاشتې پس به بیا کور ته راځي. او دا یې داسې ګرځولی و دا قانون چې یو ځل مبارک د شپې ګش کولو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د شپې ګش کولو، د شپې ګش کولو نو یو کوڅه کې تېرېدو، د هغې کوڅې د دیوال دننه د کور نه د یو جینۍ د سندرو اواز راتلو، اشعار عشقیه اشعار. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوږ کېښود چې دا نو د سندرو اواز و. نو ده دا ګمان رالو چې دې کې چېرته چا مجلس ګرم کړی او څوک خوشي خلک دي پکې او زنانه ده پکې او شراب نوشي ده پکې. د جاهلیت زمانه کې به دا کارونه کېدل. په دیوال واوړېدو، دروازه بنده وه چې په دیوال واوړېدو چې ویې کتل نه یو زنانه د کور کې بل څوک نشته او هغه داسې ده چې هغه جنۍ ده، تازه تازه واده شوی ده، ناوي و. حضرت عمر رضی الله عنه سره توره ده، ورته وایي چې دا تا څه وې؟ هغې ورته وایي چې صاحب ما خبرو ته پرېږده چې زه خپل بیان وکم، نو بیا چې څنګه ستا خوښه یې هغسې کوو. وایي چې وایه تا ته اجازت دی. ما یو غلطي کړې وه، ما سندرې ویلې او تا څو غلطۍ وکړي. یو غلطي دې دا وکړه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واتوا البیوت من ابوابها، کور ته چې راننوځي نو په دروازه راځي، نو ته په دروازه رانلې په دیوال راواوړېدې. بل دا دی چې زه اجنبي زنانه او ته اجنبي سړی، او حدیث مبارک کې راځي چې چېرته په یو ځای کې یو اجنبي سړی د اجنبي ښځې سره محرمې نی الا کان ثالثهما الشیطان او کما قال علیه السلام. په دې کې دریم کس شیطان دی. نو اوس ته زه یوازې یو، بل څوک نشته دی. دغسې یو بله خبره یې ورته وکړه. نو حضرت عمر رضی الله عنه ووی چې زه معافي غواړم، ما نه غلطي شوې ده. بعضې حضرات دلته لیکي چې حضرت امیر المؤمنین بادشاه او خلیفه او خلیفه ته په داسې موقع باندې داسې قسم تصرف کول جایز و د اصلاح معاشرې دپاره، لیکن سره د دې حضرت عمر صاحب داسې کس و چې څومره سخت نو دومره چې چا د قرآن پاک آیت یا حدیث مبارک ورته بیان کړو نو فوراً به بیا کان وقافا عند کتاب الله تعالی، بیا به وی چې ټیک ده ما نه خطا وشو. خو اوس راته ته ووایه چې تا دا سندرې ولې وې؟ هغې ورته وایي چې صاحب زما دومره ورځې وشو، واده مې شوی دی او زما خاوند ته استولی دی جهاد ته، په لښکر کې تللی دی او د هغه دومره وخته شو، د هغه نه بغیر ما باندې وخت نه تېرېږي، څوک شته دی نه په کور کې، زه یوازې یم. نو په دې اشعارو باندې نور خو مې څه نه دي کړي، خو په دې سندرو ویلو باندې مې ځان ته تسلي ورکوله. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته هیڅ نه وی، واپس راغلو. او خپله لور بیبي وه چې هغه ام المؤمنین وه، د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، حضرت حفصه رضی الله عنها. هغې ته وایي چې یو زنانه چې داسې وي چې د هغې تازه واده شوي د خاوند نه بغیر هغه څومره صبر کولی شي، زیات نه زیات. هغې ورته وایي چې 4 میاشتې. نو د هغې نه پسې دا قانون کې ولیکل چې 4 میاشتې چې کوم سړی مثلا زنانه یې کړي وي او ناوي وي ښځه او دی بهر لاړ شي نو 4 میاشتې پس ده ته بیا راتلل پکار دي، او بیا چې کوم دی نو دا حاجت پوره کړي نو د هغې نه پس دی بیا ځي.